الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ودا بیان حالات فریق اول منعم علیہم. یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په پټو څیزونو باندې په پټو شیانو باندې. نو غیب چې دی دا مومن به شو یا ایمان راوړي په دې حال کې چې غیب دي د مومن به نه. مومن به محذوف ده او لدین معلوم شو فضیلت او کمال د ایمان بالغیب. ځکه نبی علیہ السلام یو ځل یو فرمایل چې ارمان دې ما خپل ورونه ولیدلی. صحابه کرام ورته ولسنا اخوانک یا رسول الله مسترونه نه پیغمبر علیه السلام الله بل انتم اصحابي ته زما مرګري زما ورونه هغه دي چې په ما باندې په غیب ایمان لري. یو ځل نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې د چا ایمان غوره دی، د چا ایمان بهتر دی؟ صحابه کرام ورته ویل د ملایکو. نو نبی علیه السلام ملایکو ولې بهتر نه چې الله هغه سره تکلم کوي؟ بیا د انبیاو ولې بهتر نه چې هغه ته وحی راځي؟ بیا زمونږ ستاسو ولې بهتر نه چې تاسو کې زه موجود یم تاسو ما سره یې؟ یا الله او د الله رسول پوي. نبی علیہ السلام دا خلکو ایمان بهتر دی چې هیڅ ونه ویني بیا به مومن ایمان راوړي، په ملایکو راوړي، په الله راوړي، هر څه باندې ایمان راوړي. الذين کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په پټو شیانو باندې ويقيمون الصلاة مالی او بدني قرباني ورکوي. ويقيمون الصلاة او سم کوي منځونه. اقامت د صلات اداها بکمال، اداها بکمال و دې ته اقامت د صلات. لکه قام السوق چې په استحکام باندې نو هغه ته سوی چې بازار په استحکام دی قام السوق. او د هغې د تعدیل د ارکانو خیال ساتي. لکه نبی علیه السلام یې ټول نه غټ غل هغه دی چې مانځه کې غلا کوي او مونځ بیا خیري هم کوي چې د هغې د رکوع د سجدې د دې خیال نه ساتي، د قیام د قیدې د جلسې. او یقیمون الصلاة دا مراد دی چې په تواضع سره وقوموا لله قانتین په عاجزۍ سره کوي. هم فی صلاتهم خاشعون. او ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې نه قبلې الله مونځ دا هغه زړه عن قلب لاهن ساهن چې د خپل مانځه نه بېخبره. او تعدیل د ارکانو لکه د امام مالک رحمه الله په مسلک باندې د تعدیل د ارکانو فرض دی. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه هغې ته واجب وي. لکه قومه واجبه ده، نو سړی رکوع نه لا نیغ شوی نه او سیده ښکته ځي. د دوو سجدو په منځ کې جلسه واجبه ده په دومره قدر سره چې ته پکې یو ځل دوه درې سبحان ربي الاعلی په دې دومره مقدار باندې یو سجده لا پوره کړې نه او دویم له ورغلی او ملا به نیغه ساتي. د سجدې خپل اصول په هغه طریقه به یې کوي. نو دې ته تعدیل د ارکانو. ومما دا غمالنا من التبعیزی دی رزقناهم ينفقون. ومما دا غمالنا رزقناهم چې ما ورکړه دی ينفقون خرج کوي. رزقناهم نو دلته کې
من تبعیضي دینه معلومه شوله حرمت د اسراف او دارنګي کل مال چې په لار د الله کې ورکې نو هغه جایز دی چې قرض پې نه وي او بال بچې نه وي او سړی یا متوکل وي ټول مال دې ورکړي خو دا استحسان دې ته ویلی کېږي داسې لازم نه دی چې متوکل نه وي بیا رستې برړې وباسي چغې وباسي لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې مال خرچه کوي نو څنګه به خرچه کوي نو الله رب العالمین قرآن کریم کې څه فرمایي دا فرمایي چې تاسو لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محظورا نو اصل کې لا تجعل يدك مغلولة مغلوله دي ته بس دا مړه ته کانډې واچي کنه دا سنت ولا تبسطها كل البسط ولي دا غي لم بیان کوي فتقعد ملوما محصورا کدا سکیږي خالص د بخیل زوی به خلک وي چې دا سره بخیل زوی دی او کدا سي فراخ کیږي فتقعد ملوما محصورا به بل تلاس نشي کوي بن کړه شوی به دا دوړو شنه ځان ساتل فکر او ټول مال لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول مال راوړ عمر صاحب نیم مال راوړ هغه شان خلک خو نشته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متوکل وکړ چې سړی توکل یې نو ټول مال خرج کی بلاره د الله کی یہ بچی نہیں اولاد نہیں حسم نہیں یا که بدی بنیاد باندې سره خرچ کوي چې دا ټول مال خدای په لار ورکوم د میراثیانو ته زما خاصم ځامن نشته دی اولاد مې نشته دی میراثیانو ته پات نشي نو دا سړی بیا لکه دی خو زدي سړی دی ټیک دی خدای په لار کې ورکوي خو دا میراث وروله دا هغو میراث ورکړي الله خو خدای ورکړي ومما رزقناهم د ځینې دا اعمال نه چې ما ورکړی دوی ته ينفقون خرچ کوي په دنیا کې درې نظام چلی یو اشتراکي نظام وي بل ته سرمایدارانه نظام او بل ته اسلامي نظام اشتراکي نظام لکه روس او چین یا د هغې پلویان چې هغوی چې مال د مالک نه دی مال د مالک نه دی او سرمایداران نظام کې هغوی چې مال څنګه ګټي په څه طریقې لګوي په حرامه ګټي په حرامه نو دا اصل کې د سرمایدارانو نظام سرمایدارانه سوچ چې دی دا ناجایز دی سرمایه ناجایزه نه ده ډېر صحابه کرامو چې ورسره لوی سرمایه وه یو سړي سوچ دی چې په څه طریقه مې ګټو په څه طریقه مې خرچ کوم الصلاة کا ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء لکه قوم د شعیب علیه السلام هغه سرمایدارانو سوچ دا وي او د اشتراکي نظام فلسفه دا اول نه چې لګول اشخاص او زینینی لکه دا خلک چې دی دا رشیا والا دا خو بنیادي عیسایان دی دهریت طرف ته لاړه وي بیا لینن مزدک او مانی او لینن او سټالن او برزنیف دی خلکو دی له وده ورکړه چې زنځر زمین مشترک است نو په دغه باندې خدای پاک رد وکړو لکه مال ومما رزقناهم ما درکړی دی تاسو ته نو نسبت انسان ته وشو که نه ومما رزقناهم ينفقون تاسو به خرچ کوئ پته ولګي چې په دې کې اختیار د انسان مشته
ملکیت هم شته او اختیار هم شته، خو بعضې حقوق واجبي هغه دي لکه زکات دی، عشر دی وغیره، او بعضې حقوق نفلیه دي لکه الله فرمایي وفي اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، یو حق معلومه چې هغه واجب شی دی. او دویم آیت کې راځي وفي اموالکم حق للسائل والمحروم، او دا مسلمان کمیونټي شان دی کنه. او زمونږ د جمعیت طلبه اسلام په پروګرام کې لیکلي انسان دوستی الله کی عبادت، انسان دوستی معاشی مساوات، خدا پرستی، خدا پرستی انسان دوستی معاشی مساوات، او معاشی انصاف دی کنه. معیشت یو تشریعی دی بل تکوینی دی. تکوینی کی به تقسیم نشته ده، خدا الله طرف نه. تشریعی کی بیا او دې کې د شاول الله رحمت الله علیه کتابونه یو د مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی سے رحمه الله اسلام ته اقتصادي نظام، دا سره وګوري چې اسلام معاشي نظام څه دی. لکه سماره کې یو سره علما یا د علما جماعت بر سر اقتدار راځي، نو کم از کم داسې خلک خو سره یې کنه چې هغه په اقتصاد باندې خو پوهېږي چې د سودي نظام نه خو بیا ځان ویستی شي. نو الله رب العالمین په اشتراکي نظام رد وکړو او په سرمایدار نظام هم رد، چې دی وی مال د چانه دی نه نسبت شوی دی، او مما رزقناهم ما دوی له ورکړی ملکیت دی، لکه څنګه چې میراث ملکیت دی، اقوى مضبوط ملکیت. خو دا چې دی منګولې او خوله په داسې جامې پې نه اچوي، وینفقون په وخت د ضرورت کې به خرچ هم کړي. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، او بعضې وخت کې ضرورت راشي، داسې ضرورت راشي چې حکومت مجبوره شي، قام مجبوره شي، نو بیا هغه چانده وکړي د خلکو نه ایمرجنسي ضرورت بنیاد باندې. او دا دې لپاره چې د معاملې د سټیبل کولو دپاره چې استحکام ورته میلاو شي. او نظام شرعي مال د مالک دی چې په سبب شرعي ګټلي مالک شوي، او په دې کې حقوق واجب هم دي او حقوق نفلیه پکې هم شته. ومما د اعمالنا رزقناهم چې ما ورکړی دي ته ينفقون خرج کوي. والذین کسان یؤمنون، دا اولنې صفت څه شو د متقینو؟ الذین یؤمنون بالغیب. دویم صفت څه شو؟ اقامت الصلاة. دریم صفت څه شو؟ انفاق. او دا څلورم صفت دی والذین کسان یؤمنون بما انزل الیک، چې ایمان راوړي په کتاب چې رالیږلی شوی تا ته. انزل الیک بالقرآن ونه وي ځکه دې ته اتناب وي، لفظ هم زیات وي معنی هم زیات. قضایا قیاساتها معها دعوه مع الدلیل. او عبید الله سیندی رحمت اللہ علیہ دیز کی فرمائی کہ مکی زندگی میں قومی پروگرام اور ان پر یقین، مکی زندگی میں قومی پروگرام اور ان پر یقین. او دیتے ہی مشارہ وکړه چې مسلمانان معتدل دي، یؤمنون ما انزل الیک وما انزل من قبل، چې دا دین هم مني او تیر شوي ادیان هم دا مني په دې حیثیت چې دا منزل من الله دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د من ایمان راوړي لا نفرق بین احد من رسول فی نفس الایمان. ټول انبیاء من یو نبی نه انکار کول، له ټولو نه انکار. نو که سړی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوي خو د عیسی علیه السلام نه کوي، نو دا سړی به مسلمان نه دی. موسی علیه السلام نه کوي، دا سړی به مسلمان نه دی. قرآن منی، انجیل، تورات، زبور نه مني چې دا منزل من الله، صحف سماویه نه مني، دا سړی به مسلمان نه. نو دا اعتدال دی، او دا بنورو خلقو کې نشته، عیسایانو کې نشته، یهودیانو کې نشته، پنډتانو کې نشته، سکانو کې نشته. دویم دا چې هغه کتابونه په دې حیثیت سره د قرآن نه وروسته هغه منسوخ دي، ادیان هغه منسوخه شوي دي، ځکه د هغې خلاصه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم.
او بل ټول انبیاءونه وعده غستې شوې ده لتؤمنن به ولا تنصروا. نو چې ټول انبیاء د نبی علیہ السلام تصدیق کړی دی نو اوس بل دین نشته دی. دا کوم خلک چې اوس دا سیستم پاکستان کې روان دی دنیا کې انټرفیت پروګرام مذهبي هم آهنګي ادیان ومنځ کې به همغه عمر کې د ایران په امبیسي کې پروګرامونه زه به کوم نو عیسایان ټول پلیتان هر سړی به راته د خپل کتاب تلاوت کوي. ما ورته مې څه کپ لګو د شیعیانو ته تقریر کوي مې که تاسو وایئ چې موږ د امت مسلمه نمایندګان نه یو تاسو د یو مسلک یې تاسو به هغه نمایندګان یې چې تاسو خلفای راشدین ماډل ومنئ زموږ ماډل خلفای راشدین نو دا د هغو پروګرام کې دا خبره کوله ګرانه او به مې ورته ووي چې هم آهنګي شته که نه الله ویلي دي یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. بس راځئ جناب رسول الله او د هغه دین ومنئ نو خدا خبره بما انزل الیک هغه چې رالیږلی شوی تا ته وما انزل من قبلک هغه چې رالیږلی شوي دي مخکې ستا نه وبالآخرة هم يوقنون او بآخرت منی اے بالدار الآخرة هم يوقنون اے بالدار الآخرة هم يوقنون ولی دار دا آخرت دا کامل زندگی دا ان الدار الآخرة لهي الحيوان سورة عنکبوت کی وبالآخرة هم يوقنون. और देखिए सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि मुसलमानों में सियासत के साथ साथ फिक्र आखिरत पैदा करना मुसलमानों में सियासत के साथ साथ फिक्र आखिरत पैदा करना क्योंकि हम जो कुछ करते हैं उनका हिसाब देना पड़ेगा. मुसलमानों में सियासत के साथ साथ फिक्र आखिरत पैदा करना क्योंकि हम जो कुछ करते हैं उनका हिसाब देना पड़ेगा. वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक और दीजिए की सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि मुस्लिम जमात की वसात नज़री कि बदी किताबों और बतेरु किताबों मुस्लिम जमात की वसात नज़री ओदा पनूरु की निश्तर वबिल आखिरत हम युक़िनून पाखिरत मन यकीन लरी वबिल आखिरत हम युक़िनून मलऊन कादियाने फरमाई वही मलऊन कादियाने से हुई अगवी ए बिन नबूवत आखिरत हम युक़िनून ए बिन नबूवत आखिरत हम युक़िनून हम हुए चना ए बिदार आखिरत हम युक़िनून. यकीन से तवेले कीगी हगा इल्म तवी चिपकी शुबा नहीं माज़ाला अनहुल लुब्स जोर तवी माज़ाला अनहुल लुब्स आगे ते यकीन हो ची शुबा पके खत्म शी माज़ाला अनहुल लुब्स. और दा बेदरी किस्म दे यो ता ऐनुल यकीन हुई बलता इल्मुल यकीन हुई बलता हक़ुल यकीन. नो यकीन से तो हुई दे यकीन तारीफ दे माज़ाला अनहुल लुब्स नो कदे इस्तिदलाल न पैदा हुई नो देता इल्मुल यकीन हुई लकत आवाम और कदे मुशाहदे न पैदा हुई नो देता ऐनुल यकीन हुई कदे इस्तिदलाल न पैदा हुई न तसवी इल्मुल यकीन मुशाहदे न पैदा हुई न तसवी ऐनुल यकीन और कदे इस्तिदलाल मुशाहदे दोनों न पैदा हुई न तसवी हक़ुल यकीन صورت हुई हक़ुल यकीन. लेकिन मिसाल ला रहे चौसरी तो शहद चीदी गबीन खूब दे मुदारा इल्म की राशि
او چې یو سړی خوري ته ورته ګوري نو دې ته عین الیقین او چې په خپل اوسه کې دې ته زوی حق الیقین. وبالآخرة هم يوقنون، بآخرت من دوی یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم، دا په هدایت دي موصوف په دې صفاتو سره. اولئک اسم اشاره یعنی موصوف په دې صفاتو سره چې دا کوم صفات ذکر شو. علی هدى من ربهم، دې په هدایت دي در خپلنا فی الدنیا. واولئک هم المفلحون، او دې کې اسم اشاره او هم ضمیر فصل او المفلحین بداخل. واولئک هم دغه کسان هم المفلحون، دي یقینا کامل کامیاب دي فی الاخره، یا دنیا آخرت دواړو لپاره مستعمل. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي، بیان فریق حالات فریق ثانی مغضوب علیهم، د ځینې بیان حالات فریق ثانی. ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کافران دي، سواء علیهم برابر په دوی باندې، مستوین علیهم، سواء علیهم سمانه مستوین، یا الامران سواء، الامران سواء. اانذرتهم ام لم تنذرهم، که یری دوی لرا ام لم تنذرهم، لا نه یری دوی لرا یا نه یری دوی لرا، نو الامران سواء مستوین علیهم. لا یؤمنون، دوی ایمان لرو. ان الذين كفروا، کفر څه ته وایي؟ ستر الحق عنادا، ستر الحق عنادا، حق د عناد د وجه نه پټي. او زمیدار ته لیغیظ بهم الکفار، زمیدار تم کافر وي، نو په دې معنی نه معنی لغوي، ځکه دانی پټي کنه، او غټ کافر چې د حق پټي، د حق مخالفت کوي. یا لکه کفرن نجوم، غمامه ستوري پټ شو کنه، او چې پټ کړه وریږي. او دا بیا یو کفر انکاری دی، یو کفر انکاری لکه فرعون، لکه فرعون وی الله نقل کړه قرآن کې، ما علمت لكم من اله غیری، ما علمت لكم من اله غیری، سورۃ قصص 38 نمبر آیات. او یو کفر جحودی دی، کفر جحودی چې صرف ظاهرا نه مني، لکه سورۃ نحل کې براشي 14 نمبر آیات، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ابل کفر عنادی چې ظاهرا او باطنا نه مني، لکه ابو طالب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ظاهرا نه کفر عنادی، چې ظاهرا د شرم د وجه انکار کی، باطنا دوانو کې مني، غاړه نه دی، چې غاړه نه دی. لکه ابو طالب نبی علیہ السلام ورته اخیری وخت کې وی چې زما دې وخت کې پټو لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، د رسول سفارش کوم ابو جهل سره ناس فات. په دې وخت کې ډله پرې دی وسواس ولا جوړ شو، چې وسواس جوړ شو نو ابو طالب بیا سوي
ابو طالب بیا وی چې دعوتني وزعمت انك ناسه، دعوتني وزعمت انك ناسه ولقد صدقت ثم كنت امين. تا مال دعوت راکو او زما دا یقین دی چې انك ناسه، چې ته زما لپاره خیر خوای. ولقد صدقت ثم كنت امين، ته صادق الامين. ولقد علمت بان دين محمد، ودیم پویګم چې دین ستا دین د محمد حق دین دی، خير من الاديان البريه دين. ولنا قبلهم لولا الملامة او حذار مثبت لوجدتني سمحا بها مبينا. خلق ملامة كولنا ما بدا قبلت النار انا على دين الاشياخ عبد المطلب ومناف، وبيبي قبلت النار على العار. جهنم میں قبول له شرم نہ فمات کافر. شیگانو چې دا مسلمان پنځ تن پاک کیږي پنځه دا نه منګولې چې لګول اې کیو دام خدای مسلمان نه دی دنیا نه تله. نبی علیہ السلام ټول آسان عذاب دته دی چې پروز د قیامت به د جهنم په غاړه باندې ودري او سپلو کې چوټو کې ورته انګار واچي، دماغ به دسه خټيږي لکه څنګه چې په اور باندې دیګ کې دی او دیګچې کې. او نبی علیہ السلام در په ټول وجود باندې لاړې مبارکې تو لعاب دهن. نو چې کوم ځای ته نبی علیہ السلام جسم لګېدل نو هغې له خدای عذاب نه ورکوي، تلولی ولې ورکوي، دماغ ولې ورکوي. دې کې اوس علما کرام فرمایي چې خپو سره اعلان دی نه ولګولی او په داسې نه وکېنولی، نو د دې وجې نه هغې له عذاب میلاوي. او دویم او بل کفر نفاقی چې ظاهرا منی نو دلته کافران مراد دي. په دوی باندې مهر لګېدل دي. انذرتم ام لم تنذرهم، تاسو ما وی چې الامران سواء، انذرتم ام لم تنذرهم. تفصیل د مبتدا محذوفه دي، الامران سواء، نو تفصیل د مبتدا محذوفه او حذف د عمده خو نه پکار. نو جواب دار چې حذف د عمده په شرط د تفسیر سره جایز دي. حذف د عمده په شرط د تفسیر سره صحیح جایز دي. ابل انذارک ایاهم وعدم انذارک ایاهم، وعدم انذارک ایاهم مستمن علیه. مستوین علیهم سواء علیهم کې دلته کې حمل ځکه صحیح کېږي په تثنیه او په جمع باندې ځکه چې دا سواء چې دا جنس دی، سواء سره جنس دی، نو حملهم صحیح شو. لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ختم الله د عدم هدایت به څه شی دی دوی له الله مهر لګي. ختم الله مهر الله رب العالمین پزنون د دې منی په غوګون د دې منی والا ابصارم پسترګو د دې منی پردي دي. لهم عذاب عظیم، او دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. عذاب عظیم لهم عذاب عظیم مطلب څه؟ ثبت لهم عذاب عظیم، ثبت لهم عذاب عظیم. نو لهم خبر مقدم دی او عذاب مبتدا مؤخر، نکره مخصصه. یا عذاب فاعل د ظرف دی، یا عذاب فاعل د څه دی؟ د ظرف. عظیم مستعملیږي په متصل الاجزاء کې، لکه حجر عظیم، حجر عظیم. او کثیر مستعملیږي په منفصل الاجزاء کې،
لك طعام كثير، طعامنا كثير. ختم الله على قلوبهم بل طبع الله على قلوبهم. سورة شورى کې به د ختم بل تعبیر راشي، بل عنوان براشي. او دارنګي په سورة اعراف کې 139 نمبر آیات کې پس د ختم نه بد دي حالت سي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون أولئك كالأنعام بل هم أضل. اور تفصیل ختم سورة بقرہ کی 88 نمبر آیات کی مراشی. اور نور اسباب د ختم سورة حام مومن کی براشی 35 نمبر آیات کی. دارنگی سورة یاسین کی 8 نمبر آیت کی. فاعل دا ختم سوک دے اللہ رب العالمین، فاعل دا ختم سوک دے اللہ رب العالمین. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول بیان دا فریقی حالات فریق ثالث ضالین الذين اخطأوا الحق. ومن الناس زن دخل كن منا سوق دي يقول چو يا منا بالله من ایمان رول په الله من وباليوم الاخر. دا تخصيص بعد التعميم، وباليوم الاخر تخصيص بعد التعميم. وما هم بمؤمنين ما بمعنى د ليس او هم صفت اول ام بمؤمنين دولة خبرم جوړي. وما هم او ند دي بمؤمنين ایمان راوړونکي. يخادع ومن الناس زين دخل كن ما يسوق دي يقولوا چې آمنا بالله من ایمان راوړل په الله من وباليوم الاخر پرز د اخرت من. وما هم بمؤمنين او ند ایمان راوړونکي. واليوم الآخر تخصيص بعد التعميم. وما بمعنى دليس وما هم بمؤمنين او ندي ایمان راوړونکي. يخادعون الله دوکه کې د الله سره. والذين آمنوا و تفسیریه یعنی د مسلمانانو سره و تفسیریه. ځکه اعتراض راځي چې خادع يخادع مخادعه بای مفعله ده هغه کې شرکت د جانبین یو باب تفاعلی کړه. باب تفاعل لك تزارب زید عمرو نو هر فاعل صراحتا د مفعول ضمنن او هر مفعول صراحتا فاعل ضمنن. هر ضارب صراحتا مضروب ضمنن. ته یو سره وਹੀ غلاند ناغه مملکی کنه شکول مکول د پرزول دي او هر مضروب صراحتا ضمنن ضارب او هر ضارب صراحتا ضمنن مضروب هم دي هم د جزوي. او باب مفعله شرکت د جانبین نو دي دوکه کې نو الله څنګه دوکه کې الله منزه ده. نو جواب دار چې دا قاعده کلیه نه د اکثریت ده. لکه تاسو براشي عاقبت اللسه عاقبت اللسه زه تعاقب کوم د لس یعنی مطلب دا نه چې زغلوم غل نو غل خو تانه زغلی نو کله چې غل پوشي دی اوس مراټینګ نو ګټ گزارم کې تماشه ډزوم نو به تل تعالی دومره منډه راکې چې بس ومنډه یې لکه چا چې په ټیم ګډه بولې یا لکه سپیته لکه ته ټیم وټه دې دې منډه وي خبره مو پوه شو. یو جوابدار چې دا قاعده کلیه نه د اکثریت ده. دویم دا نه
چې یخادعون الله والذین آمنوا هو تفسیریه ده، یعنی الله د مسلمانانو دوکه خپل دوکه وګڼه. الله د مسلمانانو دوکه څو وګڼل؟ خپل دوکه. او بل خبره پکې هغه دام ده بل خبره پکې دام ده چې دا بدله د دوکې ده. تعبیر راغلی په دوکې سره او دې ته مشاکلت وي. څه ورته ویل کېږي؟ مشاکلت. تاسو په تلخیص کې او مختصر المعانی کې راشي. لکه یو سړي ته چا ووایي چې تا له څه شی پوښ کړم، هغه ورته وایي ما له یو کوټ پوښ کړه، یو له قمیص پوښ کړه. تطبخوا لي جبة وقمیص. نو د خیاطت نه تعبیر راغلی په طبخ سره. نو دې ته څه وایي؟ مشاکلت. نو بدله د دوکې مراد. لکه یو حدیث کې دام راځي که نه، یا د مسلمانانو دوکه الله خپله دوکه وګڼه. نو مسلمانانو سره ښېګړه کول د الله خپله ښېګړه دي. ورځ د قیامت به یو سړی راولي، الله به ورته وایي چې زه وږی یم، تا روټۍ نه راکړې. هغه څنګه روټۍ راکړم؟ رب العالمین وي فلانکې سړی وږی و، که تا وله ورکړی وجدتني عنده. داسې نور ځکه الصدقة تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير. په دې کې مخکې غورځي چې فقیر له ورکوي، نو مخکې انما يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. دا الله رب العالمین خپل وګڼل. یخادعون الله، دوکه کې د الله سره دا کسان چې مؤمنان دي. او ما یخدعون، دوی دوکه نه کې استثناء مفرغه او مستثنى منه محذوفه ده. هغه څه شی ده؟ وما يخدعون احدا الا انفسهم. نو مستثنا چې منصوب وي، نو مستثنا منه ولهم منصوب راځي. احدا الا انفسهم وما يشعرون. او دوی نه خبر. څنګه نه دي خبر؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دا تفسیر دی. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في قلوبهم مرض، فزن ذلك مرض النفاق ده فزادهم الله مرضا. نزاد فعل وهم مفعول اول، الله فاعل. مرضا تمييز محول عن المفعول. نزاد فعل وهم مفعول اول، الله فاعل. ومرضا تمييز محول عن المفعول. ولهم عذاب علیم، د دې لپاره عذاب درناک دی. علیم مؤلم، اصل کې څه دی؟ علیم معنی څه؟ مؤلم. او دا زنګبار جبه ده، دکھ دینے والی چیز. غیر جبه مستعمله د قرآن کې، خو انداز د قرآن دی، عربیت دی. نو علیم، نو عذاب خو علیم نه، خو مؤلمی که. اور دا زنگبار جو بدا معنی دا دکھ دینی والی چیز. بما کانوا یکذبون، با سببیہ ما مصدریہ، بسبب کذبہم المستمر، بسبب کذبہم المستمر، ہمیشہ دیدہ کار. فزادهم اللہ مرضا. اور اصل کی تقدیم و تاخیر دے بے عبارت څنګه ده؟ زاد الله مرضهم. اصل عبارت څنګه ده؟ زاد الله مرضهم، زاد الله مرضهم. نو زاد فعل او هم مفعول اول، الله فاعل. ومرضا تمييز محول عن المفعول. نو زاد الله مرضهم. فزادهم الله مرضا. او دا ځکه وی
مخکې تفصیل بعد الاجمال نو دلته کې ودغه شانې معتزله معنا کوي چې دوی مرض مومي زاد الله د اجمالو د څه حیثیت نه مرزان د مرض د حیثیت بما كانوا يكذبون مراغله يكذبون مراغله يكذبون او يكذبون اي يكذبون الرسول او بالتخفيف مراغله ومعنى صدا معنى دا يكذبون وهم يكذبون في قولهم آمنا هم يكذبون في قولهم آمنا يكذبون الرسول يا وهم يكذبون في قولهم آمنا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض كلا چويل شديتا فساد مکه بس مکه علامات د منافقت څه دي چې قول او فعل د عقاید د اسلام نه خلاف او استهزاء کوي بدین پورې او تحریف کوي او تخریب کوي واذا قيل لهم كلا چويل شديتا فساد مکه بس مکه کې قالوا ويدو انما نحن مصلحون يقم اصلاح راوستن کیو الا خبردار الا حرف تنبيه انهم يقينا دوی هم المفسدون هم ضمیر فساد المفسدون کامل مفسدان سیندی رحمت اللہ علیہ فرمائی منافقین کا شیوا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی منافقین کا شیوا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ولكن لا يشعرون لیکن دوی شعور نشته وي دا قیلهم آمنوا بیان قبایح منافقین وإذا قیل لهم کله چې ویل شي د آمنوا ایمان اورای کما امن الناس لکه چې ایمان اورل دي خلکو قالو دوی نؤمنو اس ایمان اورو مونږه لکه چې ایمان اورل دي بقفان ولا خبردار یقین دي بقفان لیکن دوی نه پويږي او کله چې ویل شي د ایمان اورای وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې یوځي شي د مؤمنانو سره دوی ایمان اورل وإذا خلوا إلى شياطينهم کله چې دی یوځي شي جدا شي د خپل مشرانو سره الى شياطينهم دلته شیاطین په معنا د مشرانو سره یا شیاطین خپل مولایانو سره یا خپل احبار او رهبانو سره نو قالوا إنا معكم من غستاس مرغ انما نحن مستهزئون من غاغو پر ټوکی کو الله والله رب العالمین یستهزئ بهم ټوکی بو کی بدوی پوره څنګه په ټوکیو کې یملی لهم ويزيدهم يملي لهم ويزيدهم الله يستهزئ بهم الله رب العالمين ببدلر ټوکو کې دوله پودي بدلر ټوکو ور کې دوی ته ويمدهم زیاد بکی دوی لره فی طغیان بصر کشید دي قیامون بعقل اولئک الذين دا خلق د اشتروا الضلاله اختاروا الضلاله بالهدى اختاروا الضلالة وتركوا الهداية فما ربحت تجارتهم فما ربحوا في تجارتهم فما ربحت تجارتهم سے مطلب فما ربحوا في تجارتهم اور سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی منافقین کا اسلام جاہ طلبی کے لیے منافقین کا اسلام جاہ طلبی کے لیے زبردی سر مرگر شمبس مالا بہت ہے ٹکٹ پر ہے مقام برای مجاغه کله واخلی به شیخ ختم شي به په شړ میدان باندې پری منافق خلک
نو منافقین کا اسلام جاہ طلبی کی دی وما كانوا مهتدين او ندوی لار مندون کی نو فما ربحت تجارتهم فما ربحوا في تجارتهم اسناد راغل غیر معقول او لکه اوسړي په لکونو روپۍ وړي وي سودا کومه کتنې مردار خراوړ یا په پیټه کې چندخانه چولی دی هغه راوړ دا خرڅوم وإذا قيل لهم بيان قبائل منافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس دا آمن الناس مراد باتفاق سر صحابة كرام لكن عبارة النسي يو إشارة النسي يو دلالة النسي يو اقتداء النسي عبارة النس ستوي الماسق الكلام لأجله ودينا مخي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نو عاطفة دي أو إذا مضاف أو قيل فعل لهم متعلق ده بقيل بول نائب فاعل محذوف ده قول ده ولا تفسدوا تفسير دي او مفسر سره تفسيرنا دا نائب فاعل او فعل سره دا نائب فاعل او سره دا متعلقنا مضاف الیه او مضاف الیه سره دا مضاف سره دا مضاف الیه متعلق ده بقال مؤخر یا مضاف سره دا مضاف الیه شرط ده او قالوا جزاء طریقې د فساد سوی دی بسنګ فساد کو یو د مسلمانانو خبرې به کفارو ته رسول او د کفارو مسلمانانو د خپل عزت د پاره او اعتراضونه مې په توحید چې کومو هغه د مسلمانانو روبرو نقل کول قصدن لکه بعضې کس راشي که نه مولي صاحب فلان کې تا د داسې وي فلان کې داسې وي فلان کې داسې هلکه ما ته څه خو لاړ جواب ورکړه نو ما پسې څه راځي نو دې سره اشتعال ښه پیدا شي دا سړی ستا دوست نه چې دوست یې په کار ده چې دې جواب ورکړي او بل زمونږ په دې علماو کې په دې کې بیا لوی کمزوري دا ده چې څوک ورته خبرو کې د یقین واخلي دا تپوس دې نه کوي لکه زما ملګری اوسړي دا خبرو کړه هغه ورته چې تا سره ثبت کړي دي زما مطالعه خله وازه به ته خبرې ولیکه وډې بيځي کنه اوی دا غواړم مول نه نو ډېر زیات خبرې وکړه چې ته وایې چې به تحقیق خبره مکو زما مخکې کم از کم مکو خدا به خاطر ته نه چي چې بس هغه څه وي دا ټیک ده دویم د کفارو مدارات به کول مخالفت د دین کې به د کفارو مقابله نه کوله په اتباع د احکام شرعیو کې سستو او کاهلو دا خبرې کړې دي خودلې دي دا تعقیب د شیخ الهند رحمت الله علیه انما نحن مصلحون انما مستعمليږي په غزه کې
چې مخاطب ترې انکار کوي نو منکرانو دعوه وکړه چې زموږ اصلاح دا امر بدهی دی نو ځکه الله رب العالمین په دې باندې رد وکړه انهم هم المفسدون او ضمیر فصل به کې راوړ حرف تنبیه راوړ او الف لام په داخل نو الله رب العالمین د دې تاکید عمرت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ناس نه مراد په اتفاق سره صحابه کرام نو معلومه شوله چې صحابه معیار حق دي نو تعین په اصحاب کرامو باندې دا برباد دي تباہ دي صحابه مبارکی شرح مواقف لیکي چې یجب تعظیم الصحابه د ټولو صحابه کرامو تعظیم واجب دی او ځان بندول د قدح نه د دې باره کې به ته تنقیس نه کوي قدح به نه کوي لأن الله تعالی عظمهم الله دوی اوچت کړي دي او الله د دې ستاینه او ذکر کړی دی په قران کریم کې مختلفو ځایونو کې جواب د تان په اصحاب دار چې اول نه چې پچارت کې هغه صحابي نه او کشي نو سند د تان به ضعیف خطا وي او که صحیح شي نو غلطی به اجتهادی قصدی بنه او که غلطی قصدی شي نو توبه به وستي او که توبه هم نه وستلی نو ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکر لذات صحابه کرام حسنات دومره دي لکه نبی علیہ السلام ما علی عثمان ما عمل بعد بخاری روافضو صحابه کرام باندې کوم اعتراضونه کړیو د دې زمانه روافضو یلکه مولانا مودودی دغه 65 اعتراضونه بل په حواله کې غدر کی کړه حواله ور کې بال بدایي و النهایي او خبره غلط ولیکي لکه حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھی کہ دور معاویہ میں ایک نہایت مکروہ بدعت ہوئی کہ ان کے معاویہ اور ان کے مبرا ان کے عمرا منبر رسول پر حضرت علی پر سب شتم کا بوچاڑ کرتے تھے نو معاویہ سے تو بدعت و نسبت هغه خپل وکړي او معاویہ سے بارہ کی نبی علیہ السلام اللهم اجعل معاویہ هادیا مهدیا او جبرائیل امین په سلام وی بدایه باندې کی حدیث دی نبی علیہ السلام ته سلام وی الله پتا سلام وی معاویہ سلام وی ولی د بوحی کې امین دی فنعم الامین او د مسلمانانو د ام حبیبی رور دی رضی الله تعالی امهات المؤمنین او د نبی علیہ السلام بیبی ده یا لکی چې نبی علیہ السلام زمانہ کې بده سوا او خلفای راشدین چې زوی به کافرو پلار به مسلمانو نو به د زوی میراث نه ورک میراث به ورکو چې پلار به کافر زوی به مسلمانو بیا هم څه مسله خو بوا خو چې کله حضرت معاویہ سے حاکم شو نو معاویہ سے بچی زوی به مسلمانو پلار به کافر په زور باندې واسطه او چې پلار به مسلمانو زوی به کافر به بنور خو دې من اجماع د صحابه او دلیل دا چې الاسلام یعلو ولا یعلو علیه
فلما ول الخلافة الى کله چې خلافت عمر ابن عبد العزيز تراغه نو راجع الى سنة الاولى ناغه سنة الاولى ترجوع چې لا يرسل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن دوانه طرفونه میراث نه ور کافر وو کو مسلمان چې پلار به کافر او زوی به مسلمان به نو زوی به کافر او پلار به مسلمان به نو خو معاویه سے په زمانہ کې به څو شو چې پلار به کافر او زوی به مسلمان هغه نه پزور راځته چې زوی به کافر او به نو نو فلما ول الخلافه کله چې خلافت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالی نو هغه راجع الى سنة الاولى مخکینی سنت رجوع کړه نو د معاویه سے قول ته سنت ثانی وی او دې په خپل کتاب کې لیکي چې عمر ابن عبد العزيز نے آ کر معاویه کی اس بدعت کو موقوف کر دیا د سټیره خبرې دي مولانا آزاد رحمت الله علیه داغه جوابونه کړی چې د روافض طرف نه کوم اعتراضات صحابه کرام خلق دي اصحاب النجوم والله فرمى اولئك كتب في قلوبهم اولئك هم المفلحون اولئك هم الفائزون اولئك هم الراشدون اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اولئك هم المؤمنون حقا رضي الله عنهم ورضوا عنه ندمر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لدينا رستو د سوال سوکال رستو یو مولا راځي درش کاله اجامتون کړه د پیرنګیانو جنگ پاتې شي هغه راځي صحابه کرام تنقید صحابه کرام عمر ابن عبد العزيز څومره لوی انسان دی خو یو صحابي مقابله خو نشي کول ادنا صحابي نو صحابه کرام معاملې کې بزان ډیر محتاط ساتي دې لپاره یو کتاب دی غواخله یو 50 صحابه یو کتاب دی ډیر خپل بلې توحید کې 40 جالسار بلې رسالت کې 30 پروانی دومره بهترین کتاب دی چې ته مطالعه کې کنه ته بار بار نه کوله 50 صحابه یو کتاب دی بلې رسالت کې 30 پروانه او توحید کې 40 جالسار اول تاسو کتاب ګورئ نو تاسو د مولانا میاں ابو الحسن ندوی دفاع صحابه دا وګورئ بل کتاب وګورئ خلافت ملوکیت اور ان کی شرعی حیثیت بل منظور نعمانی رحمت الله علیه کتاب وګورئ اج کوم انداز کې لیکل ډېر بهترین صحابه کرام مبارک با د هیڅ خبره نه مانه دغه نبی علیہ السلام د مجلس ګلونه دي صحابه کرام دا به بل شان خلک دي معیار څه نشي رسي عثمان سمنه اعتراض شو چې ته د بیت المال مال په خپل اقربو کې تقسیم کړه هغه جواب مولانا آزاد کړی دی اخو خپل مالو به عہدی چې دی د په اقربو کې ورکړل هغه عہده خو انتظامی امور دي چې کوم سره خپوي هغه ورکی خپل کو پر دی مصحف او سیزلو نو مصحف خو چې کوم ختم کړه غو ټول صحابه کرام په اجماع شوه او اجماع د صحابه چې دا خو دلیل لازم ده پر د اهل سنت والجماعت دلیل د سلور مسلکونو دلیل مجتهدینو دلیل نو ټول خبرې چې دي درته مختصر ما وي په دې کې ډېر لوی تفصیل دی خو په هر حال صحابه کرام معیار ایمان صحابه کرام معیار ایمان او داسې محفل به چېرته دنیا ته رانشي کوم چې د صحابه کرامو د جناب رسول الله محفل نو دې پورې دا سبق شو